ګرانو کتونکو سلامونه کوم. الف خان شیرپوه یم، کیمرامین ناصر یاسر خان دی. دا مهال زه 400 د ټي وي اسوسییشن په دفتر کې موجود یم چې یوه نجي اداره ده. عبدالسلام عارف صاحب د دې باني دی او د کلونو راسې دلته کې هغوی خپل خدمات ترسره کوي. او نه یوازې ټي وي اسوسییشن د دغه تنظیم نوم دی، بلکې په دې کې چې د چا شوګر وي د هغې دپاره فری دوایانې ورکوي، ورسره غریبانانو ته مواد خوم ورکوي. ګرانو کتونکو نن د ټي وي یا د ایچ آی وي کوم ورکشاپ وشو، سیمینار وشو، په هغې کې سټوډنټانو ګڼ شمېر خلکو پکې ګډون کړو. پوښتنې وشوې د دغه ټي وي اسوسییشن سرکاري عمله خوم راغلی وه او هغوی باقاعده سپیچ وکړو، د هغوی نه بیا کوېسچن وشوې. په کوېسچنو کې ډېر عجیبه شانتې انکشاف وشو. انکشاف دغه وشو چې کله 400 جوړه شوې ده نو 307 کیسونه دي. ایچ آی وي ایډ چې کوم دی چې کله 400 جوړه شوې ده 307 کیسونه دي. په دې کال کې 8 کیسونه رجسټر شوي دي، نه مخکې تللي دي نه وروسته تللي دي. دا یو عجیبه خبره. بیا د هغوی نه دا پوښتنه شوه چې تاسو ولې خلکو ته اویرنس نه ورکوئ؟ د دې دپاره موږ فنډینګ نشته. نو چې فنډینګ نشته نو د اداره هم ختمه کړه، ته تنخواه اخلې او فنډینګ نشته او ضروري ده چې هره میډیا تا نه پیسې غواړي. قوم خبرول دي، قوم کې یو یره ده چې ایډز چې کوم دی دا صرف د زنا نه خورېږي، داسې خرګز نه ده. ایډز چې کوم دی دا د یو بل نه بلډ یو بل ته منتقل کېدل د هغې نه خورېږي. بل دا ډینټل والا په کلیوالو سیمو کې چې دا کوم دا جعلي خلک دي یا انډر میټریک دي یا تاله په غاښونو کې د پیشکشو په لاسونه وي، د دوی نه چې کوم دی ایډز زیډ خورېږي. ایډز چې کوم دی دا په غټو په وړو کې نه ده، دا په ماشومانو کې هم دا چې کوم دی خورېږي. دا موږ دغه ډاکټر نه واورېدل. خو زه دې وخت کې عجیبه او حیران کن خبره دا کوم چې دلته کې خو عمله کال کوي د صحت په شعبه کې د پولیو د موخې دپاره د میډیا فنډینګ شته نشته. خو دغه خلک چې کوم دی نو بره فنډینګ کوي، دلته کې لوکل میډیا ده هغه د هغې پرچار کوي. د ټي وي یا د ایچ آی وي ایډز چې کوم دی د دې دپاره میډیا خلکو کې دا شعور پیدا کولو دپاره خپل هڅې کوي، کوشش کوي. خو ته خو خبر که که نه نو ګرانو کتونکو چې د چا هم ایډز دی هغوی دا اوري چې دا ځان لپاره پیغور نه جوړوي چې یاره بس دا ایډز د چا دی نو بس دا زناکار دی. دا زمونږ یو سایکو جوړه شوې ده. ما یې زه په ساده ټکو کې د خلکو ته دا خبره کوم نه، د دې چې کوم علامات یې وښودل د بلیډ نه خو موږ د اسخا پتري راوالو که نه. نن سبا خو مشینونه هم ګران دي. یو چې نی لځې نو د نی چې کوم دی نو یو بیل ریټ یې لګولې دي 200 یو نیم سل د جامت او څه خیران کون بشي چې همدغه یو بلیډ دی او لګیا دی د هغې د مخه ونیسلي دغه طرف ته یې لاړ شي. نو دغه موږ بیا شومتیا وکړو نو خو چېرته بلیډ ومومو ته یا یو بلیډ چې کوم دی هغه موږ استعمالو نو د هغې نه هېټ شي. نو دا یو ډېر عجیبه خبرې وشي. عبدالسلام عارف صاحب سره به خبرې اترې کوو. عبدالسلام عارف صاحب ډېره زیاته مننه. یقینا نن هم ډېر ښه ورکشاپ را جوړ کړو، ډېر ښه پروګرام هم را جوړ کړو، ډېره پوهه پکې راغله. خو دا ما چې کومې خبرې وکړې موږ هم دغه وو چې ایډز دی نو به دا زناکار دی، دا لیبل پې لګوو. تاسو څه وایي؟ زما نوم عبدالسلام عارف دی او د ټي وي اسوسییشن ډسټرکټ 400 بانی ما چې تقریبا 43 کالونه موږ په ټي وي موزي مرض کې کار کوو. هر کال چې دی نو موږ ایچ آی وي ایډز چې دی نو په دې باندې سیمینار او واک او نور پروګرامونه کوو چې یاره خلک د ایچ آی وي ایډز او ټي وي او داسې شوګر نه بچ کېدو چې دا ټي وي او ایچ آی وي ایډز او شوګر دا یو تقریبا دا به ووایو دا خور ورور دي په خپلو کې او دا امراض ورځ تر ورځه چې زیاتېږي. نن موږ چې کوم پروګرام وکړو نو دا هم دې دپاره وکړو چې یاره په دې کې میډیا راشي نو میډیا والا هم ډېر ښه راغلي وو. زه د هغوی شکریه ادا کوم او بلکې دا ده چې دا به صرف زمونږ خیبر پښتونخوا نه بلکې نور ممالک زمونږ وروڼه چې دی دا واوري چې یاره د شیرپاو صاحب الف خان شیرپاو صاحب ما نه مخکې ذکر وکړه چې یاره ډېر ښه اویرنس نو دا بار ملکونو باندې واوري چې یاره د دې علاج معالجه چې دی نو حکومت چې دی نو په دې وخت کې پرې کوي، سکرینینګ چې دی نو پرې کېږي. موږ ته ډاکټر ذیشان حیات هم دا وکړه چې موږ سره هم د دې انتظامات شته. موږ ته تر اوسه پته چې دا ټول علاج معالجه پرې کړي. خو دا هم یو ښه خبره ده چې د دې موذي مرض ایچ آی وي ایډز چې دی دا فری علاج معالجه کوي. نو اویرنس چې دی دا ډېر ضروري دی. زمونږ را روان پروګرام کې حکومت یا نور څه موږ ته ادارې ان جي او په دې کې څه پیسو امداد نه کوي. خو زمونږ خپل دا دغه دا دی چې یاره دا اواز دی ایچ آی وي ایډز د ټي بي نه بچو، د شوګر نه بچو، دا چې دی نو دا خلک خبر شي او د هغې نه د بچو دپاره چې دی نو زمونږ دې سنټر ته راشي، هسپتالونو ته راشي او ځان خبر کړي. او څنګه چې شیرپاو صاحب وویل
چې دا یوازې چې دی نو دا نه را چې دا د زنا نه دغه کېږي، نه دا چې دی نو مطلب دی ډېر څیزونه دي چې د هغې نه دغه کېږي. موږ دې لپاره به د یوت دپاره هم چې دی نو سیمینار ټریننګ ورکشاپ ته میډیا دپاره هم کوو، پریس دپاره هم کوو، دا ټول به انشاءالله موږ چلو چې خلک ته اویر شي او خلک خبر شي دې نه چې یاره دا خو عمودي مرض دی، په علاج معالجه هم شته، نو دا خلک خبر نه دي. موږ به انشاءالله د دې میډیا او پریس په ذریعه باندې انشاءالله خبرو. ډیره زیاته مننه ګرانو کتونکو. حکومت څوک نه خبروي، د حکومت نه د محکمه خلق نه په دې کې ډیره غټه ګیله ده. دا نن چې کومې خبرو شو نو ډېر لوی انکشاف وشو چې د دې خبرې جواب چې دلته کې 400 کې څومره دي، نو چې 400 جوړه شوې ده نو 307 پیګر راځي، 307 پیګر راځي. دا ډېر عجیبه شانتې سوال لې په دغه محکمه باندې زم چې دې تحقیق وشي چې د دې دپاره کومې تنخواګانې یا کوم سیستم روان دي، داسې بس روان دي. عام سړی یا NGO یا چې کوم نن عبدالسلام عارف صاحب یا دغه ټیم هغه یو کوشش کوي، هغه سره غم دی، فکر دی چې قام خبر کو چې دا صرف د زنا نه ایډز نه جوړیږي، دا د دې نورو ډېرو څیزونو نه چې کوم دی هغه هم جوړیږي. نو ډېر خفګان دی چې محکمې خپل کار نه کوي او محکمه ځان له چې کوم دی نو بجټ وباسي، ځان لار څه کوي، غم ورسره دا دی چې میډیا به پیسې مان اخلي. ګرانو کتونکو دا ویډیو سره شیر کړئ. علاج د دې پرېږدئ، خو دوی دلته کې خو دوايانې څه پرې ورکوي یا هر څه کوي، نو یا پنډونه لیب شي یا دوی پټ ساتلی وي، قام ته پته نه لګي. او د دې علاج کې بالکل شرم مه محسوسوئ چې یاره په تا باندې به دا لیبل لګي، نه دا د دغه څیزونو نه لګي، د پتري نه لګي، د بلډ د یو بل نه ټرانسفر کېږي. او ورسره چې ودونه کوئ نو دا ځان ته دیوال مه ودروئ یا ته کارګل مسله مه جوړوئ، بالکل ټسټونه کوئ، د ښځې او د خاوند چې ټسټ وشي د هغې نه پس چې کوم دی نو رشته وشي، نو ډېره ښه خبره ده. ګرانو کتونکو انشاءالله په دې باندې بیا خبرې کوو.